مونږ او تاسو الحمدلله په نسبت باندې ځان ته هر یو قادری وایو چې د غوث پاک رحمت الله تعالی علیه په سلسله کې د چا مریدان یو نو مونږ ځان ته قادری وایو الحمدلله تصوفا په تصوف کې څوک به چشتی څوک به سهروردی څوک به نقشبندی دا ټول سلسله په خپل ځای باندې د اولیاء کرامو سلسله دي خو چې څوک ځان ته قادری وایي چې زه قادری یم آیا هغه کس ته وګوري چې د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی په تعلیماتو باندې روان هم دی او که اسی برای نام دی هغه مبارک چې کوم ارشادات دي امت لپاره مونږ او تاسو ته دغه اولیاءو څه تعلیمات پرې خو دي مونږ او تاسو ته څه ارشادات پرې خو دي او دا دې د لپاره پرې خو دي چې که تاسو عمل کوئ عمل او د عمل والا خلک یې اسې د چغو والا خلک نه د عمل والا خلک یې نو دا تعلیمات د غوث پاک مبارک پر خود دی د پاره دی چې زما په سلسله کې چې کوم مرید او قادری دی او هغه تک کوي چې هغه په دغه تعلیماتو باندې روان شنو ماته بر ورسي نن ته په زبان باندې څومره قادری په دعوه باندې څومره قادری او نن ته په عمل باندې څومره قادری چې کوم تعلیمات د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دی رحمه الله هغه تو څومره فالو کی پاغه باندې تا عمل څومره کړی دی صرف په خله باندې وینا دا په هر چیز کې اسانه ده دا یاد لرئ په خله باندې وینا په هر چیز کې اسانه ده که یو سړی وایي چې یاره زه په دې فیلډ کې او په دې کې زه دومره یم او زه دومره یم اکه دنیوي وي او که هغه اسلامي نو په زبان باندې اظهار او اقرار دا ډیر آسان دی خو عملی توګه باندې چې ته د یو شی اظهار کولای شي او په عمل کې ستا یو سیز ښکاری ته بیا دا دعوه کولای شي چې زه دا پلانکای یم اوس یو انسان دی حضور علیہ السلام مبارک ذات سره څوک د محبت دعوه نه کا او دا د زمونږ او د ستاسو د ایمان حصم ده او که هغې نه مونږ او تاسو یو قدم مخکې لاړ شو زمونږ او ستاسو رب دی د محبوب علیہ السلام رب دی خالق کائنات دی رب متعال جل جلاله هغې سره مونږ او ستاسو د مینې او د محبت دعوه ده چې مونږ خپل رب سره مینه کوو مونږ خپل محبوب علیہ السلام مبارک سره مینه کوو صرف په زبان باندې دا ویل دا آسان دي خو په عملی میدان کې رب سره تا مینه دا او دا هغې اظهار کړل دا بیا ګران کار دی رسول کریم آقا علیہ السلام سره مینه دا او بیا په عملی میدان کې ضرورت راشي بیا دا هغې اظهار بیا پکار ده چې وي ورنه ستا قول او وینا او ستا فعل کار بیا په هغې کې تضاد دی یو انسان مونځ نه کا په پابندۍ سره او هغه وایي چې ما رب سره مینه ده دا اوس عجیب خبره ده یو انسان د رب حلال ته حلال نه وایي د رب حرام ته حرام نه وایي چې کوم ما ته رب ویلي چې دا حلال دی او دا حرام دی هغې اپوزیټ روان دی الټا سایډ روان دی او وایي چې ما رب سره مینه ده کوم احکام چې رب لا یزال جبریل علیہ السلام په واسطه باندې
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام له د دین او د اسلام په شکل کې ورکړي هغه په خپل ژوند کې نه فالو کوي پاغي باندې عمل نکا او وایي چې ما رب سره مینه ده رب چې کوم حقوق دي هغه په عمل کوي او وایي چې ما رب سره مینه ده تاسو په ناس تو خلقو کې څوک ور سره دا خبره منه څوک تیارې نبی علیہ السلام مبارک په سنتو باندې عمل نکا چې کوم سنت دي هغه تاسو ټول ته الحمدلله یاد دي سره دا غي بیان ته ضرورت نشته مؤمنان یې الحمدلله مسلمانان یې نبی علیہ السلام مبارک سنت خیسته سنت ټول یخل سنت چې قران کریم کې الله مونږ ته فرمایلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله فرمای زما محبوب علیہ السلام مبارک په طریقو کې یو طریقم بدرنګ نشتا هر طریقه یخل دا چې ما رب جل جلاله ور تخلی ویلی دی او ما محبوب علیہ السلام ور تخلی ویلی دی او په ما کې هغه طریقه نشته او زه محب رسول زاغه نفعل کوم او زه عاشق رسول صلی الله علیه وسلم څوک ور سره منه تاسو څوک تیارې چې داسې انسان تا عاشق رسول ارتخکاری ګورې صاحبانو دا یاد لرئ د هر چیز علامات وی علامات بغیر د علامونه هغه چیز معتبر نه دی دا تاسو په نسبت باندې نه دی معتبر هر یو چیز اوس ګیټ اپ د هر یو شی ډاکټر دی داس یو ذات ډاکټر جوړی داس یو طریقه باندې کتا ته ونه وای چې زه ډاکټر یم هغه ډاکټر ښکاری دا دغه مجبوری ده په معاشره کې عالم دین یو داسې لباس او لباده دا چې هغه واغوندي هغه کتا ته ونه وایم هغه ښکاری چې دا عالم دین دی داسې په دنیا کې هر یو چیز وګوره د هغه علامات دي او په هغه علاماتو باندې بغیر د اظهار نه چې اظهار یې نه کړای موتا رنگساز پیژنو کپڑوں نه پیژنو پینټر پیژنو کپڑوں نه پیژنو مستری پیژنو کپڑوں نه پیژنو کاریگر گلکار پیژنو کپڑوں نه پیژنو دا څومره ټول پیژنو خو عاشق رسول ما او تا نه پیژنو عجیبه خبره ده عاشق رسول وی محب رسول وی ځان ته وایي کنه خو ظاهري هغه سني سبا دا صرف دعوا ده دي ته ویل کې دعوا دغه دعوی د لپاره دلیل پکار دی دلیل او هغه دلیل ظاهر برابر اول په سنتو د نبی علیہ السلام مبارک باندې ولی زما استا مغرب نه متاثر یو ته چې متاثر کږي رسول الله مبارک نه ولې نه متاثر کږي ته چې د مغرب طریقو نه متاثر کږي ته د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سنتو نه ولې نه متاثر کږي ښکارا خبره ده په دې کې څه بل دویمه خبره خو نشته سیده خبره ده یا بستا زندگی په سنتو باندې برابرۍ او یا بنی برابر که په سنتو باندې نه برابر دا ښکارا خبره ده چې ته د نبی علیہ السلام مبارک د زندګۍ نه نه متاثره ښکارا خبره او چې استاد ژوند او زندگی په سنتو باندې برابرۍ دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د ژوند او زندګۍ نه متاثره یې ښکارا سیده خبره ده عمدہ سے خبر ادا شاده د قادرین دا چې ته د امام الاولیاء محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی سے پنوم باندې 11ویں شریف هم مناوي بڑی 11ویں شریف او د هغه چې کوم تعلیمات دي د هغه تعلیمات او ذره برابر ستا په عمل کې په زندګۍ کې نشتا دا صرف دعوا ده او دی ته ویل کېږي دعوا بلا دلیل دا مون قابل قبول نه دا دین قابل قبول نه دا غوث پاک سے مبارک قابل قبول نه دا رسول الله قابل قبول نه دا رب قابل قبول نه
اسی خبره اسی ز قادریم